قاری صاحب محترم یو سړی 3 رکعات شوي دي، څلورم رکعت کې راشي دی بس ګورې شي چې دې څلورم رکعت ته امام سره شریک شو، امام سلام سره کولو دې ځان له ودرېدو. اوس چې کله ودرېدو د دویم رکعت دی، نو بهتره خبره ده دې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دې نه مونږ شروع کړي، دې نه مونږ شروع کړي. الحمدلله شروع کړي شي خبره نه، خو ثواب زیات هغه کې دغه دې نه مونږ شروع کړي. بیا د دویم رکعت کې دی بکین چې د اولنی رکعت کې ناس ته د امام د تعظیم د وجنه او د امام د اطاعت د وجنه ناس واجب د امام اطاعت کول دا واجب. دا بدی په دویم رکعت کې نه دا په دویم رکعت دی په تحیاتو کې بیا په دریم باندې ودرېږي او څلورم باندې په اخري کې. اوس د ټک او تش مسله پکې دا چې تا د امام سره اخري رکعت اشاره کړې دی، دا تا تش رکعت اشاره کړې دی، نو بیا ورپسې دویم او دریم دا بډک کې د کې به کول هوې ته خدا نه خاص د اودي نه ویلا او نور کې دی ویلا، نو مخکېواله رستواله دی راغو چې سو در باندې واجب دی. صحیح ده. د حقیقي باره کې تپوس کړی دی قاری صاحب. حقیقي دپاره په شریعت کې چې الګ پیدا شوي دغه دپاره څه دي ګډ نه علاوه نور دوشته نشته او جنې دپاره دا یاد ساتئ چې کله الله تعالی چاله اولاد ورکي، نارینه اولاد ورکي، نو دې به دوه ګډان حلالوي. که دې مالدار وي بیا پې لازم دي، که غریب وي درمیانه وي بیا یو حلال کي، او که نه مکمل وسې نه وي اسم پې نشته دی. ښه اسم پې نشته. خو د حقیقي باره کې فضایل دا دي چې کوم ماشوم باندې مور پلار اجکو کي دوه ګډان پې حلال کي، نو هغې چې کله غټ شي بیا د مور پلار قدر احترام کوي. خیال دی راغی. خو دا تربیت سره هم دا د فضیلت باره کې راغلي فضیلت دی، یعنې انکار نشته دی. خو بهرحال د چا وس وي هغه باندې دوه دي لازم دي، د چا وس نه درمیانه دی هغه د یو حلال کي، او چا وس نشته هغه د نه حلالوي. اوس د دې د ورځو حساب څنګه دی؟ د ورځو حساب یې دا دی چې یو سړی هغه الله بچنګي د زیارت په ورځ ورکو، د چهارشنبې په ورځ به ادا کړه راځي. الله والا بچنګي د جمعې په ورځ ورکو، د زیارت په ورځ ادا کړه. الله والا بچنګي د خالی په ورځ ورکو، د جمعې په ورځ ادا کړه. بده د ورځ زیات ساتي لس کاله پس ما کې کولی شي کلم را خو ثواب چې کوم دی هغه زیات او رومبنه افته دیمه درېمه دغه ثواب زیات دی. نور کوم ثواب شته دا نه چې نشته، خو بهتر د غدري تاریخونه 3 ورځې 7 14 21 دې باره کې خبره راغله. بل یو مسله د شپې چې ماشوم پیدا شي هغه بس لکه د جمعې شپه ده، د زیارت ورځ د جمعې شپه ده، اما خام نه پس ماشوم پیدا شو، نو ګورې جی په شریعت کې اول شپه راځي بیا ورځ راځي. څنګه زیارت ورځ کې اوس نن د څو ورځ د جمعې ورځ ده، سبا خالی دی، ما خام نه پس خلک څه وایي د خالی شپه ده، وایي کنه د خالی شپه ده. نو چې دا رنګ د خالی شپه باندې ما خام نه پس شپه کړي چې الله بچنګي ورکو، نه دی باقي کیسه پورس کوي دی هم د جمعې پورس کې کوي. دا شپه دا خالی کې حساب ده، دا ماشوم د خالی ورځ باندې شوی دی، که شپې او شو د خالی شپه باندې شو نه خالی کې حساب دی د دې با څه کوي نه به جمعې کې کوي. حقیقت وایي ستا حقیقت ویني ته یو له ویلې شي ښا چيلې یا ګډ یا ګډه دا شان علالول دې ته حقیقت ویلې شي ښا. دې سره اکثر د خلکو سره ریجو ارسو ویني نیت ویګړي او چرګان ورسې ویګړي دا خیرات دی ښا. دې ته حقیقت نه وي. په حقیقت کې څه کم شي نه لالول شي. ګورې جی ګډه چيلې اوسخي کې یو خبره یا ساتي سکه کې دوه تنانو چې دوه کال وي دوه تنان پکې کېږي ها دوه تنانو پکې حقیقت کې دا څنګه قرباني پکې وکي کنه دا څه حقیقت پکې وکي کولیش. یو دا سوال چا کړی کاری چې سړی په خپل اول بچی باندې کوي نور به لازم دي کنه کمالداري د ټولو دا ته وای کنه هر یو بچی باندې ځان لره. اوس یا سرجان لم مشارې زوی چې کوم دی هغه عاصم کاری سے د باغ باندې هغه کړه د نور باندې کوم ولې چې بس دا مشارې دي نه پټولو باندې بګي ښا کدی نه پس الله بچي ور کوي نو کې پټولو باندې صحیح. چې موږ کې مخې ته تصویر وي موږ کې کېږي د موږ سره هغه حقا ادا شي یعنی موږ نه کېږي ښا کتابونه لیکلي چې سره موږ کېږي په بورډ باندې تصویري اخبار کې تصویري موبایل کې تصویري د جنانا دا حرام دي ښا قتل ورته حرام دي.
دا مسله مخکې موږ کړې وه چې بورډ باندې بار تصویر لګېدلې دی اچانک د تصویر نظر پرېوتو خیر دی او بار بار ورته ګورو دا خو پلانکې جینۍ ده پلانکې اکټر ده داسې نو دا نه پکار صحیح نه دي کتل پکار دا بالکل حرام الله تعالی دې موږ ته په دې باندې عمل کول بل ته رسول